کومو نوجوانانو چې روجي ته نږدې ودونه وکړه هغوی زما دا خبره لږه په غور سره واورئ او د اوس نه په خپل احتیاط کې راولي چې وروسته بیا ستومانه نه یې ښه یا هغه نوجوانان چې ودونه خو یې مخکې کړي دي خو د هغوی نوجواني او شهوات تازه دي او په خپل ځان باندې کنټرول او اعتماد نه لري نو مهرباني وکړئ زما دا خبرې غور سره واورئ د رمضان میاشت ځان پوهه کوئ ورنه وروسته به ستومانه یو بیا به موږ سره رابطې کوئ چې مولوي صاحب موږ له اوس د دې څه حل روباسه نو ځان پې د اوس نه پوهه کا ګوره جي مسله دا ده چې د ورځې د روجې په حالت کې په رمضان المبارک کې نوجوانه وروره تا ته ویمه چې د بیبي سره داسې نږدې مه کېنه مه سمله مه پاسه چې خبره بوسو کنار ته لاړه شي او د دې نه پس جما ته خبره لاړه شي ورنه که د روجې په حالت کې تا جما وکړله چې د شپې نه دې پیشمنۍ کړې روجه دې نیولې وه د روجې نیت دې کړی او د ورځې دې د بیبي سره نږدېکت وکړو جما دې وکړله نو یو شپېته روجې در باندې راللي یو د قضا روجه او شپېته د کفارې روجې په تا باندې راللي د لږ وخت خوند او لذت دپاره د لږ وخت شهوت سړولو دپاره یو شپېته روجې په تا باندې راشي چې دا شپېته روجې به بیا ته پرله پسې نیسي بیا دا نوجوانان چې په چوټۍ باندې کلي ته راغلي او مسافر شي لاړ شي د هغه ځای نه به یې رابطې کوي مولوي صاحب دا به اوس څه کوو زه به د دې په ځای خیر دی فدیه ورکمه پیسې به ورکمه دا به څه کومه لږې به اوس ونیسم لږې به بیا ونیسم نو نه بیا فدیه کار کوي پیسې په دې کې کار کوي او نه بیا په دې کې دا کار کوي چې لږې به اوس ونیسم او لږې به بیا ونیسم نه شپېته روجې به پرله پسې نیسي که 50 که 55 روجې دې نیولې وي او په منځ کې دې پکې وقفه وکړه نو دا به دوباره په تا باندې بیا څه کېږي جي دا به د سره کېږي نو مهرباني وکړه هسې خو د بیبي سره د رمضان المبارک په میاشت کې د روجې په حالت کې نږدې کېناستل پاسېدل ممنوع نه دي که یو سړی د بیبي سره په یو کټ کې په یو بستره باندې سم لاسته تر دې چې بدن د بدن سره لګېدلی او په دې روجه نه خرابېږي خو دا د هغه نوجوان دپاره او د هغه سړي دپاره چې د هغه په خپلو شهواتو قابو ده او د روجې روب او دبدبه پې ډېره ده د روجې احترام او اهتمام یې په زړه کې ډېر زیات دی نو هغه بیا کله هم دغه طرف ته قدم نه اوچتوي خو هغه نوجوان چې هغه لا داسې بې پروا دی هغه تازه واده کړی دی د هغه چوټي کمه د بار ملک ته به ځي یا یې واده مخکې کړی خو په شهواتو یې وسم کنټرول او قابو نشته نو مهرباني وکړه دا خبره په اوس نه په احتیاط کې راوله چې بیا د بیبي سره دغسې نږدېکت چې خبره بوسو کنار ته ځي او د هغې نه پس جما ته ځي نو مه نږدې بیا ملاسته کوه مه نږدې بیا ناسته کوه او په کار ده چې د روجې دا احترام ستا په زړه کې وي او چېرته دغه قدم درنه اوچت نه شي ورنه بیا به ورته په سرو سترګو جاړې او چل به درله نه درځي چې مولي صاحب دا خو یو شپېته روجې دی او دا زنانه خو بیا هم روجو نیولو کې تکړه دي خو نوجوانه تاله به چل نه درځي نو دا به پرله پسې نیسي دا 2 میاشتې روجې نو تاله به په طریقه باندې نه پیږي نو چې وروسته بیا موږ سره رابطه کوئ چې مولوي صاحب د دې به څه حلي نو چې اوس نه درته حل بیان کو په دې په خپل هم عمل وکئ او دا پیغام بل نوجوان ته هم ورسوئ چې